وینا کوي هغه ته بلنه ورکوو له ټولو خلکو خواست کوو چې راکېره پر هغه ځای ودرېږئ کښېنئ ګران مشر محمود خان ته خواست کوو چې راشي تاسو ته خپله وینا واورئ ستر سالار ستر شهید زموږ ګاز زموږ رهبر لوی شهید ملي شهید بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثاني دير منا ثاني يرماني شوف لا تواتر ولا لا تسمع ولا تسمع كل مدر خلي جنب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكشف بسم الله الرحمن الرحيم پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او وړیالۍ خاورې دلته د پښتانه د تاریخي ښار پښین په دې میدان کې راغونډ شوو د پښتانه قام د ډېرو د نور ټبرونو د نور سپین ږیرو ځوانانو مشرانو کشرانو د مختلفو سیاسي پارټیو غړو ستاسو ټول راتګ ته په خیر راغلاست وایو عزیزانو په کم مینه محبت په کم همت افغاني همت او پښتني هوډ تاسې زموږ دا جلسه دا د غم جلسه را درنه کړه بلکې ټول واقع چې پېښه شوه په کم دروند تعداد ستاسې زموږ جنازې ته راغلاست بیا مې د مشر فاتحې وکړې او نن بیا د پښین په دې میدان کې ګوره چې پښین والا په دې غره نشي دا خبره به زه وکړم زما په خیال د پښین جلسه تر نورو جلسو لږ غټه ده لږ غټه یو پښینه شمله دې د سره مه کږېږه شمله دې مه ټیټېږه غرور به هم نه کوي د دې چې پښین خپله یو حیثیت لري پښین خپله یو معنا لري د پښتونخوا ملي پارټۍ یا د خان شهید تحریک زیږېدلی له کوټې پښین ضلع دی دا خاوره د خان شهید د فکر لومړی فصل لومړی ځای او خان شهید خپل لومړی سیاسي بیان په 1934 کې د جون په میاشت کې دا جولای ده د جون په میاشت کې خان شهید چې دی د 20 کالو ځوان د خوشحال عمر و عثمان خان د بچیانو عمر د 20 کال دی ځوان و پر ده مقدمه وه دغه د پښین په عدالت کې د جرګې په مخ کې خان شهید د خپل ژوند لومړی بیان په 1934 کې یعنې د 1961
بیا دا هغه پر واچوه دا 22 پر واچوه 21 پر واچوه دا 8 کال 8 کاله مخکې قاضي شهید خپل لومړی بیان د جرګې په مخ کې د انګریزي عدالت په مخ کې دلته کړی زه پارټي ملګرو ته وایم انشاءالله عثمان کاکولالا شهید څلوېښتي جلسه به یا سوې یا به کوو زه ورته وایم چې هغه چاپ کړي هغه چاپ کړي هر کارکون دې ووایي د وطن هر عالم دین دې ووایي د وطن هر سیاسي دې ووایي که داسې بیان تر ده دمخه په دې ټوله خطه کې یا چا ملا ورکړی و یا سیاسي ورکړی و زه به سیاست پرېږدم نو پښینه ته به غره کېږې نه کوټه پښین ضلع وه د دې سیمې ته به غره کېږې په دې نه چې ته د دې سیمې د سیاست هغه مرکزه یې او تا دا خیال ساتلی دی هر وخت نن به زه پښین صفتونه وکړم عزیزانو اول وار قومي اسمبلۍ ته خدای دې دغه وبخښي کریم خان زموږ د سیاست داسې ملګری و چې شاته به اوسېدی په جرګو کې به اوسېدی په ادارو کې نه ښکاره کېدی دا د ده ماته وینا و ولمحمود خان یو ارمان لرم خدای دې دونه وس راکړي چې تا د قومي اسمبلۍ ورسوم ما دې بیا خدای مړ کړي دا د کریم خان خبره او واقعي پښتونخوا ملي پارټۍ ته دا اعزاز د قومي اسمبلۍ پښین او چمن یو سیټو دا اعزاز پښین ورکړی دی پښین لومړی د پښتونخوا ملي پارټۍ دغه کړی دی بیا عزیزانو چې سیاست روان شو وړې موږ شنونه وګټل نو بیا دا اعزاز د پښین دی څوک دې خفه کېږي نه ډاکټر کریم الله ژوندی دی قهار ژوندی دی امید خان وفات شوی دی عزیزانو دغه د پښین 3-4 سیټ موږ وګټل او بیا ما له هېچا پوښتنه نه ده کړې زه د پښین د چمن د ټولې علاقې ډېره شکریه ادا کوم قطعا یې له موږ سره مداخلت نه دی کړی بخښنه غواړم دا خبره نه ده پوره کړې موږ په اسمبلۍ کې 3-4 سیټه وګټل دا فیصله ما پر یوازې سر کړې موږ اول وار د پښین د چمن په ووټو عبدالرحیم صاحب دې خدای وبخښي د حسین عثمان خان ما به درته په زوی ویل عثمان خان زما زوی درخاني شهید بختور و څنګه بختور و خاني شهید هم په کور کې شهید شو په کور کې خو په حالت کې چا دوه بمان ورتز کړل خو هغه وخت د خاني شهید تر شا منظمه پارټۍ نه وه چې داسې یو لوی احتجاج یې کړی وای چې زموږ خاني شهید چا شهید کړی دی د دې به زورور وای خو پارټۍ کمزورې وه دا کار یې نه وکړ عثمان په دې معنا بختور دی چې د شاه منظمه پارټۍ وه نن یې ټول وطن راولړزاوه چې زموږ شهید دا رنګه موږ نسو پرېښودی چې خلک بې دغه کوي د خاني شهید شهادت خوشحال به باک نه کوي خوشحال به ډېره خوا نه بدوي د خاني شهید شهادت چې وسو تر یوه اندازې پوښتنې نه کوئ شپه ورځ ده تر یوه اندازې ماته اندازه وه چې د خاني شهید په شهادت کې د چا لاس دی او ځینې خلک اوس لا هم پېژنم لیکن عزیزانو د پښتانه کاروان پر مخ بیول دا تر دې ضروري وه چې موږ د خاني شهید د قاتلانو پر سر ختلي وای دا به نور به چې پیدا شي بیا به یې پوښتنه وکړي موږ مجبوره وو موږ به خپل تحریک چلاوه موږ دا غم په ډېره خوشحالي ګاللی دی خوشحال به هم ډېر دغه نه کوي یو سړی پیدا کول یو سړی فارغول ګران کار نه دی خو خبره دا ده چې موږ هغه ارمانونه چې د خاني شهید پاتې دي هغه ارمانونه چې زموږ د شهیدانو پاتې دي هغه ارمانونه چې زموږ د ملګري ګران عثمان خان پاتې دي موږ به د خپل خدای سره دا وعده کوو دا هوډ به کوو دا قرآن به کوو چې هغه ارمانونه چې له تی پاتې دي موږ به انشاءالله الله پاکه د تا سره وعده کوو د خپل مور پلار سره د خپل ځان سره چې تر هغو په کراره نه کښېنو چې دا ارمانونه سر ته نه یې رسوي دا به د دې شهیدانو د ارمانونو
سره ډېره وفا وي. ځینې خبرې زه نه کوم، پام کوم. بابا تلاله ډېره مهرباني، کور ودان. بابا تلاله ته ما نرۍ اشاره وکړه، څه وغړمبېدی، کور یې ودان. د ملا په خوا نسو ورتللی. ډېره مننه. رضا محمد ته نه ورته وایه. رضا محمد شاعر هم دی، د الفاظو ګریزي هم کوي، د اصلاحاتو ګریزي هم کوي، په شاعري کې خبرې کوي. د عثمان خان د څلوېښتۍ پورې څه نه ورته وایم. د عثمان خان د څلوېښتۍ بعد درته هم وایم چې پوهېږې او چپه کارونه کوي دا غلطه ده، دا به نه کوي. یو ملګری به نه کوي. موږ یې منظمه سیاسي پارټۍ یو. موږ له یو چا سره وعده کړې ده. موږ د جمعیت علما اسلام سره یې معاهده کړې ده. موږ د نواز شریف سره یې معاهده کړې ده، سره متفق شوي یو. په دې کې عزیزانو یو چا خیال به موږ ساتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تربرو په مخه واخیستی، عزیزان یې هم وو، تربرونه یې هم وو چې مدینې شریف ته ولاړئ. اوله معاهده یې د یهودو سره وه، په مذهب جلا، په قام جلا، په دور جلا، په دستور جلا. معاهده یې دا ورسره وکړه چې زما مدعي به ته د ځان مدعي بولې، ستا مدعي به زه د ځان مدعي بولم. دا معاهدې د ځینې قبایلو سره هم رسول الله مبارک وکړي. لیکن د رسول الله مبارک کمال دا دی، دلته عالمان ناست دي. د رسول الله مبارک کمال دا و چې یوه معاهده هم د ده د خوا نه ده ماته شوې. د دوی د خوا به ماته شوه، بیا به ده موټر په مخه مې شوه. نو پښتونخوا ملیانو پارټۍ د لویو خلکو پارټۍ ده، د ډېرو بهادرو انسانانو پارټۍ ده چې د شاه سره یې معاهدې کړي دي. د هغه معاهدې خیال به ساتو. نن هم ځینې علما کرامو خبرې کړي دي، په چمن کې کړي دي، په دغه کې په عیدګاه کې. یا زموږ د میان یو پښتو ده، پروا نه لري، و د ښایستې یو عیب نه عیب. ته یو دوې خبرې وکړه، زه په اخلاص درته وایم علي دین صاحب، زه په ایمانداري درته وایم، پر کلمه درته وایم لا اله الا الله محمد رسول الله. دا اوس چې کومې جنازې را روانې دي طالبانو، که به زه په دې نه یم خوا به دی زما د دین د کافر سي، زما د دوزخ ځای سي. خو څه شي دا بچیان موږ هره غمیزه په نارو شروع کړې ده. نن ما پوښتنه وکړه، کور یې ودان، لیاقت اغا، ملګري، مصطفی خان زوی، دوی دا احترام کړی و. شروع دلته اجرې غریبان را روان دي، جنازې را روانې دي چې دوی جنازې ښخوي او موږ په کوڅو کې نارې وهو مرد آباد زنده آباد نه دی کړی. دغه جنازو په احترام کې دا چې را روان دي، دا چې کېږي. افغانستان باندې ډېرې اوږدې خبرې ملګرو وکړې، رضامت وګایدی، نور ملګري وګایدل. افغانستان ما ته یو چا ویلي دي، که نه دي ویلي زه دا وایم، ما ته یو چا ویلي دي چې ځینې پوهان اوس پر دې تحقیق کوي چې دا دوه قومونه د انسانانو سره جلا تحقیق غواړي، یو ترکان یو پښتانه. دا اوس نوي انتیکالوجیست پیدا شوي دي چې دا دوه قومونه جلا یو دغه غواړي، تحقیق غواړي. دا څه بلاوې دي، نه په جنګ رایې کېږي، نه په جنګ ستړي کېږي. دوی پر وطن دا دونه مینه، دا دونه کیسه څرنګه ده عزیزانو؟ په افغانستان به خوا نه بدو، خوا به دې خوږ یو، په تفصیل په خوا به دې خوږ یو. موږ پاکستان ته ده، پاکستان زموږ ملک دی، پاکستان زموږ ملک دی، زموږ د ادرې دي دلته، زموږ کورونه دي. دا ملک د درو پوځیانو د چلولو نه دی نیز چلولی. دا ملک به یو آئین چلوي لکه څنګه فضل الرحمن چې وایي. دا ملک به د یو آئین په بالادستي کې چلېږي لکه دغه چې وایي نواز شریف چې وایي. دا ملک به دا اوس بوراني حالت کې ورځ په ورځ یوازې کېږي. د امریکې د خوا څخه داسې یو بیان راغلی و چې هو ما بمباري کړي، زه بمباري کوم په افغانستان کې، د افغانستان د حکومت په مرسته زه بمباري کوم. بیا یو چا د خبره کړې ده چې وروره په شپږ میاشت کې د افغانستان د حکومت باید سکوت وکړي. زموږ وزیر خارجه دی که د عمران خان وزیر خارجه دی، دا چین له تللی. په چین کې هم د دوی هم مینې کلکې کړي دي، د قریشي صاحب مینې هم کلکې کړي دي. په چین کې چې دوی کوم بیان جاري کړی دی د چین او د پاکستان، هغه کې دا ویلي دي چې موږ په افغانستان کې د امن پلویان. دا یې لار ده. پښتونخوا ملیان پارټۍ نور لیونتوب نه کوي، دغه یې لار ده.
و طالب ته زموږ دا خواست دی و ملا ته زموږ دا خواست دی چې اوس هېڅوک نه دي پاتې نو روسیان شته نه امریکایان شته پر شي دلاله وو کښېنئ شپږ میاشتې اوربند اعلان کړئ لویه جرګه راوغواړئ ګرد افغان در وبولئ شریک کړئ عقل سره شریک کړئ پوه شریکه کړئ که موږ در ګډوئ موږ در ګډ کړئ یو د شپږ میاشتو امن جوړ کړئ بیا انتخابات وکړئ مولوي صاحب که ته پر خلکو ګران یې ووټ به درکړي که اشرف غني پر خلکو ګران ووټ به ورکړي که ته یې دوی ته نه کړي در بل چا ته یې ورکړي د ووټ په ذریعه یو نوی افغانستان جمهوري افغانستان د افغانانو په خپل لاس کې افغانستان افغانان بل قسم خلک دي زه به دې خپل مړ ته خواست کوم څه خبرې نه کوم بابا تعالی خو سخت وږی دی بل ملګري سخت وږی دی وسړی و خدای ته وګوره پر افغانستان دنیا ستړې شوه افغانستان د وطن مینه په شیدو کې راودلې دا نواب صاحب چې وویل چې پنځه طالبان مو پښې د پلاستیک دی ګرد افغانستان داسې کور نه دی پاته چې په هغه کې یتیم نشته داسې کور نه دی پاته چې ښځه یې نه ده ورکه داسې کور نه دی پاته چې کونډه نه ده پکښې معنا دا چې افغانان پر خپل وطن باندې مین خلک دي و پاکستان هم خدای ته وګوره چینیان په سترګې شو روسیان په سترګې داسې څوک نه دی پاته چې په افغانستان کې نه دي مړه د ګرد براعظمونو خلک مړه دي دا اقوام متحده د سکیورټي کونسل د چین د روس د امریکې د برطانیې د فرانس د دې ګردو بچیان مړه دي دا ګرد په ستړي شو اوس زموږ نخته پهلوانه اوس زموږ نخته پهلوانه په خدای چې د مور نوم در صحیح ستا پرېږده دا بچیړه افغانستان باندې کار نه لره دا د غالبوز ګرمینای دی دا د غالبوز ګرمینای دی په دې ګوتې مه ووه ته خو د خیر په غونډۍ ناست یې خپل لاس یې په خوله کې ورکړی دی ته چې زه دا جنګ کولی شم ملک دا ملک ماتول نه غواړم لیکن یوه خبره ښکاره ده نواب صاحب چې کومې خبرې ته اشاره وکړه هغه علامه اقبال په فارسي کې وایي وای آسیا یک پیکر آب و گل است آسیا یک پیکر آب و گل است دی وای ایشیا د خټو یو کالبوت دی ملت افغان در آن پیکر دل است پښتون د دې کالبوت زړه دی از فساد او فساد ایشیا بلکې فشار د مخه از کشاد او کشاد آسیا از فساد او فساد ایشیا که دا زړه خوشحاله و پراخ و په ایشیا کې به خوشحالي که دا زړه تنګ و تکلیف و ایشیا به وورخ موږ دا به دې اخیستي وو د افغانستان څخه که پاکستان ایران لاس ونه کاږي دلته به داسې د اور لمبې بندې شي نه به دا د پاکستان جنډه وي نه به د ایران دا وي خدای خبر څه به د فلسطین خدای خبر څه پاتې موږ به هغه ورځ خدای نه راولي چې ملکونه به ماتېږي په ملکونو چې ماتېږي د ښځو کور خرابېږي بچیان مري ډېر لوی تاوان کېږي اوس هم د خیر لار د امن لار دا ده چې په افغانستان کې موږ امن ته لار برابره کړو عزیزانو پښتونخوا ملي امن پارټۍ کارکونانو ته درخواست دا چې موږ راغلي دا په دې کې به نیم دې وبوله چې نیم پردي خلک راغلي کور یې وده نیمه د پښتونخوا ملي امن پارټۍ چې دا نیم موږ پر ژیره پر لاس پر ژیره کېږو دا نیم او په اخلاص د پښتونخوا ملي امن پارټۍ په لیکو کې ودرېږو د خدای سره وعده وکړو د ظالم د مقابلې دپاره مظلوم ته لاس ورکړو دا نیم خلک د پاکستان فوج هم ولکه ماته د پاکستان فوج هم ولکه دا نیم دا به نیم خلک موږ جګړه نه کوو موږ پاکستان مهرباني موږ پاکستان موږ پاکستان ماتول نه غواړو د پاکستان د خلاصېدو یوازینۍ لاره جمهوریت دلته پنځه ملکونه اوس پښتون پنجابی سندی بلوچ سورایکۍ وروره خدای دې د ګردو وطنونو جنت کړي هغه ولس ته اختیار ورکړي بلوچ ته اختیار ورکړي نعمتونه یې شته فلانه یې شته فلانه یې شته پر ژبو اختیار ورکړي دا ملک اوس هم ښایسته ملک جوړېدای شي راکړي موږ یې په ټیکه راکړي نواز شریف یې یو د نواز شریف لور یې دوه فضل الرحمن یې درې پښتونخوا ملي امن پارټۍ یې څلور دا زموږ د بلوچانو ډنګري پاټیان موږ یې په ټیکه راکړئ که موږ په 15 کاله کې دا ملک د دنیا بهترین ملک نه کړي موږ ووړي موږ یې په ټیکه راکړئ
دې چا سره ظلم ونه کړو، دې چا پلار ورته په ګولۍ ووړو، دې چا مور ورته بې عزته کړو. لیکن عزیزانو د ولس په رایه خو عزیزانو مهرباني وکړو. وخت ډېر تېر شوی دی او پښتانه وایي د میدان سر د چابي کروال خپل آسونه ځین کړي، خپل صفونه برابر کړي، پښتونخوا والا برابر یې کړئ، کمزوري وباسئ، سره کښېنئ، ملتونه، پارټۍ، علاقه په طریقه یو د بل زده کوو، یو د بل ته پښړي، یو بل ته مشري. عزیزانو پښتونخوا مليان پارټي کارکون به یو مهرباني کوي او په ایمانداري به کوي، د خدای ما سوا د بل چا به ډار نه کوي. د هېڅ چا سره لا اله الا الله محمد رسول الله. دویم د پښتونخوا مليان پارټي کارکون به مهرباني کوي چې هر چیز په کور کې، په کالي کې، په کلي کې، په بازار کې، په دنیا کې چې د ظالمو د مظلوم مقابله وه، د پښتونخوا مليان پارټي کارکون به کمرې کپای د مظلوم ملګری کمرې کپای. دا به موږ ته کوو. په کور کې هم پکار ده چې موږ د پلار سره پر دې جګړه وکړو، پکار ده چې موږ د ورور سره پر دې جګړه وکړو چې عزیز ظلم به نه کوي، ناروا به نه کوي، د هېچا سره به یې نه کوي، نه به یې د تربره سره کوي، نه به یې د کمزوري مسکین سره کوي، نه به یې د دغه سره کوي. درېیمه خبره پښتانه بد په وړي عزیزانو لږ به مهرباني کوئ، خدای ته وګورئ. زموږ ښځه ډېره کمزورې ده، زموږ ښځه ډېره کمزورې ده، مور، خور، لور او د ځان نکاح والا ښځه. ورونو د پښتونخوا مليان پارټي کارکون به دا کوشش کوي چې دا خپلې ښځې ته د قرآن کریم په رڼا کې چې قرآن کریم ښځه ته کوم حق ورکوي، چې قرآن کریم ښځه ته کومه برخه ورکوي، موږ به کوشش کوو پښتونخوا والا. دا خبرې به یې نه کوو. ناپوه خلک ځینې خلک وایي ښځه یا د بدۍ ده یا د نیستۍ ده یا توبه. د بدۍ ولې ده؟ ما خور ده، زما لور ده، خر کېږي واځه بدي کوم چې بدي در پېږي چې بیا بې غیرته په خور ځان خلاصوي. ټول لاجواب ټول نواب صاحب ناست دی، د نواب صاحب ډېره مننه، ډېره شکریه. د غنیف ناست دی، د مسخیر سره دوی دوه دا همت کړی دی، خدای دې همت ورکړي. دوی دوه چې کومې مرکې کړي دي په هغه کې ښځه بنده کړې، خدای دې دوی ته همت ورکړي، ښځه نه ورکړي به بندي کړي. دا یو کار یې کړی. بله خبره وایي د نیستۍ ده، مهرباني مهرباني. بله خبره ده وایي د نیستۍ ده، هلکه شرم وکړه. لور خرڅوي ځان به ساتي، شرم نه لري. موږ د کشنی وو خو که د چا دا بدله زده وي پخواني سګزۍ به وي هغه دغه ناست دی دا یوه سګزۍ شاعر جوړه کړې. زه کشنی یم په سکول کې وم، دا ښځو به ویله بدله که د چا سوت یې راپره کړي ول بابک نه دی لیوه دی، زما پر ځواني نه دی د خپل نس پر لکېده دی، بابک نه دی لیوه. دا به دغه به راته کوي دا ډېر پنځوس شپېته کاله دا هلک یم په سکول کې دا ښځو به ویله ول بابک نه دی لیوه دی، زما پر ځواني نه دی د خپل نس پر لکېده دی، بابک نه دی لیوه. ورونه خوندې به نه خرڅوو، تعلیمونه به پکوو، ملا ته به خواست کوو، پیر ته به خواست کوو. و مولوي صاحب خواست درته کوو، ستا خوښ هغه سخت تېره مولوي چې د مولوي فضل الرحمن دا نه مني، سخت تېره مولوي چې پر اسلام میل. مولوي صاحب اختیار ستا پښتو، پښتونستان او اسلام و یوه کاسه ته واچوه، په هر چا چې اخښي ته یې واخښه، ښه یې دغه جن جوړ کړه، بېشلې جن جوړوې، ټکۍ جن جوړوې، روغانۍ جن جوړوې، کورته وړي چې هر څه جن جوړ کړي. موږ یې د سره خورو زنده‌باد راست اسلام او پښتونستان سره ګډ د یو وطن خلک. مهرباني ډېر عزیزانو دا خبرې وې وخت ناوخته دي، په خدای چې تکړه خلک یاست. زه 14 یم، د 12 کسو په دلې ته یې واورېدې، پټه خوله ناست یاست، 14 زه یم، زه مې ډېر نه ستړی کوم. وروره دا زموږ وعده ده، دا به په اخلاص کوو، نه بد کوو نه بې غیرتي کوو. موږ به ټول دا اعلان کوو چې موږ وخت یې مې دغه سلام علمي د وخت خبره دا ده عزیزانو، خبرې ډېرې وایساله یو خلک ونه سړي کوو. عزیزانو خبره دا ده پښتونخوا مليان پارټي خلک دا به موږ وعده کوو، لاس به پورته کوو، لاس به پورته کوو چې موږ به د هېڅ چا سره ظلم نه کوو. دا به زموږ وعده ده، د هېڅ چا سره به ظلم نه کوو، د مدعي سره به هم ظلم نه کوو. دویم خپل حق
و بل ته پرېښول بې غیرتي ده دا به هم نه کوو خپل حق و بل ته پرېښول دا بې غیرتي بل ته نه کوو نه د بل دا غواړو نه د بل دا خورو خپله راګرځو په خواست په زاري د وطن پر عالمانو غږ کوو د وطن پر وکیلانو غږ کوو د وطن پر غړیالیو غږ کوو د وطن پر شملورو غږ کوو چې عزیزانو تاسې زموږ غیرتمند یاست موږ لا روان شوي یو ما ته ګوره پښتو وایي که زموږ په خبره کې خدای مکړه یو ټوکړه د اسلام خلاف ښکاره کېږي ناسمه ده که خدای نخواسته یو ټوکړه غیرت یې کم دي مالګه تور واچوو عزیزه لاس به ورکوو دا پښتون به یو کوو د دې حق دپاره به جنګېږو الله دې خیر دې پېښ کړي دا درې نارې کوو چې تاسو ته پوره کړي بسم الله نعره تکبیر نعره تکبیر پښتونستان انقلاب زین او د پښین خلک